أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مخکې آیت مبارکه کې فرمایل چې څوک د الله او د رسول اطاعت کوي نو هغوی ته به اجر عظیم الله تعالی ورکوي. دې آیت مبارکه کې د هغه اجر عظیم وضاحت کولی کېږي چې اجر عظیم دا د پیغمبرانو، صدیقین، شهدا او صالحین د دوی مرګتیا ته اجر عظیم ویل کېږي. یعنی دا اوچته مرتبه والا خلق دی، دوی مرګتیا به دوی ته نصیب شي نو دا غوی جنت چې کم دی دا غو د درجه په اعتبار سره تر ټول نه اوچت جنت دی نو دوی به دا غو سره ملګري نو دوی ته هغه اوچته مرتبه حاصله شوه. نو اگر چې دوی به د هغوی سره په جنت کې او په برزخ کې یو ځای، لیکن دا چې په درجو کې به بیا هم فرق وي، لیکن دوی ته به داسې نه محسوس کېږي چې زمونږ درجه دا د دوی نه کمه ده. فرمایي چې د ادنا درجې جنتی ته به هم دا نه محسوس کېږي چې زما درجه د دې بل جنتی نه کمه ده او درجه به یې کمه وي. نو دا د اجر عظیم وضاحت کوي چې د الله او د رسول په اطاعت باندې الله تعالی اجر عظیم ورکوي او دا د دې عظیم هستیانو مرګتیا ته ویل کېږي. نو فرمایي ومن او هغه څوک یطیع الله چې دې تابعداري کوي د الله تعالی، فرمایي چې د الله تعالی احکامات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کول دې ته د الله او د رسول اطاعت وي. او فرمایي چې په فرایضو باندې عمل کول دا د الله تعالی اطاعت دی او په سنتو باندې عمل کول دا د پیغمبر اطاعت دی او د پیغمبر تابعداري کول دا بعینه د الله تعالی تابعداري کول دی. من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول تابعداري وکړه نو دا د الله تعالی تابعداري ده. نو فرمای من یطع الله، چا چې تابعداري وکړه د الله والرسول او د رسول تابعداري وکړه نو فاولئک دا خلق چې دي مع الذین دوی تبا معیت حاصلی مرګتیا به حاصلی دوی ته د هغه هستیانو انعم الله علیهم چې الله تعالی
په دوی باندې انعام کړی دی. سورې فاتحه کې چې مونږ کم دعا غواړو اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار مونږ ته صراط مستقیم وښایه. دې کې د مخکې آیت کې فرمایل وهدیناهم صراطا مستقیما، مونږ به دوی ته سمه لار وښایو. نو فاتحه کې فرمایي صراط الذین انعمت علیهم، دا هغه خلکو لار چې تا په هغوی باندې انعام کړی دی. نو هغه ځای کې صرف دونه تذکره کړې ده چې مونږ ته د هغه خلکو لار وښایه چې تا په هغوی باندې انعام کړی دی. دې آیت کې د هغه انعام چا چې انعام کړلی شی دی هغه هستیانې بیان کړلی شوي دي، چې هغه خلک د هغه خلکو لار چې الله تعالی په هغوی انعام کړی دی هغه دا خلک دي مع الذین انعم الله علیهم، هغه کسان چې الله تعالی په هغوی انعام کړی دی. نو د الله او د رسول تابعداري کوونکي به د هغوی سره ملګري، د هغو سره به یو ځای. من النبیین، چې هغه نبیان دي، انبیاء علیهم السلام. دا د الله تعالی په بندګانو کې د ټول نه اوچته درجه ده. که یو سړی ډیر زیات عبادت وکړي او ډیر زیات نیکی وکړي نو دی په دې باندې پیغمبرۍ ته نشي رسیدلی. پیغمبرۍ څه کوي چې دی د صحابي درجې ته هم نشي رسیدلی. نو دا یو ډیره اوچته درجه ده، ځکه چې دا هغه هستیانې دي چې دوی ته د الله تعالی د پیغمبر کېدلو او د نبی کېدلو هغه تمغه او اعزاز حاصل دی چې دا هغه غوره کړلی شي، راغونډ کړلی شوي خلک دي. او د دوی تعداد په یو روایت کې 1,40,000 کم او زیات راغلی دی، په یو روایت کې 2,40,000 کم او زیات دا راغلی دی. نو فرمایي چې دا خلک به د پیغمبرانو سره وي، د دوی سره به په برزخ کې هم وي او د دوی سره به په جنت کې هم وي. د حشر په میدان کې به هم د دوی سره وي. د دوی ملګرتیا بیا دوی ته حاصل ده. دوی بیا د هغوی سره د مرګ نه پس به د هغوی سره وي، که برزخ دی، که هغه د حشر ورځ ده، که هغه میزانی، که هغه پل صراط دی، که هغه حوض کوثر دی. په دې ټولو موقعو به دوی د دې عظیم هستیانو سره وي. او ظاهره خبر ده چې د دوی سره یو کس ملګرتیا نصیب شوله نو کم اعزاز چې دوی ته حاصلي د هغې د وجې نه به د دوی ملګري هم په راحتۍ، هغو به هم په سخته نه وي. لکه زموږ د زمانه کې که چېرې یو کس د ګورنر سره او یا د یو بل لوی منصب والا سره تعلق وي نو
هغه ته چې څه سهولیات نو د هغې نه د مرګتیا د وجې نه او دا سره د یو ځای کېدلو د وجې نه هغه سهولیات هغه ته هم بیا حاصل نو فرمایي چې دوی په برزخ کې هم د هغوی سره د هغوی په مجلسونو کې به باقاعده شرکت کوي کینی به نو فرمایي والصدیقین او د صدیقینو سره به په پیغمبرانو پسې دویمه درجه د صدیقینو ده صدیق دا هغه هستیانو ته وایي چې د دوی ایمان دا بالکل برابر سرابري ایمان په آخرنی درجه باندې او یو قول دا دی چې د دوی د زړه او د خولې وینا یو شان دي د دوی ظاهر او باطن یو شان دي او دا خلق دی چې د دوی عمل د دوی د قول مطابق نو دا په دې امت کې لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دغه شانتي ډیر خلک داسې دي چې هغه د صدیق درجه ته رسیدلي دي والشهداء او شهیدان دا خلق ته چې د الله تعالی د دین د اعلا لپاره د الله د دین د سر بلندۍ لپاره هغه خپل ځان قربان کړي ان خپل ځان د الله تعالی دین ته وقف کړي او اخر دا چې د هغه جان هم په دغه جهاد کې او په دغه مهنت کې لاړ شي نو دا دریمه درجه ده د مرتبه په اعتبار سره شهدا او د شهدا په باره کې راغلي دي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چې د الله تعالی په لار کې شهیدان شوي دي نو قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي دوی ته مړه مه وایئ بل احیاء بلکې دا خو ژوندي دي نو شهدا دا په دریم نمبر باندې دي نو صدیقین او انبیا د دوی نه اوچته مرتبه والا هستیان دي نو چې د شهدا په باره کې دا حکم دی دوی ته مړه مه وایئ دا ژوندي دي نو دغه شانته صدیقین انبیا دوی تم مړه ویل نه دي پکار دام د اهل سنت والجماعت هغه مسلم عقیده ده حیات الانبیاء نو فرمای والصالحین او نیکان خلق دا گوی چې انعم الله آخرنی درجه صالحین دي او صالحین دا هغه خلکو ته ویل کیږي چې د دوی ظاهر او باطن یو شان دي د دوی قول او عمل یو شان دي وحسن اولئک رفیقا او سخیسته ده دا خلق په مرګتیا کې د دوی مرګتیا سه عظیمه مرګتیا ده ځکه چې د دوی درجه ډیره زیاته اوچته ده د یو ادنا جنتی حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه اخرنه کس چې هغه به د جهنم نه ټول نه په آخر کې راوځي
او هغه به جهنم داسې سېزلی چې سم یو سټکوری به ترې جوړ شوي او دی به په آخر کې د جهنم نه راوځي نو هغه ته به الله تعالی د دنیا لسچون د جنت چې دی هغه له ورکړي دا به د ټول نه ادنا جنتي او دا هستیانې چې بیان شوي دا د ټول نه اعلی هستیانې دي نو د دوی درجه به څومره اوچتی نو څنګه چې د دوی درجه اوچته ده نو کم خلک چې د دوی سره یو ځای نو هغه هم د دوی سره د مکان په اعتبار سره په درجه کې یو شانتي شو اگر چې په اصل کې به په درجو کې فرق وي لیکن په جنت کې خو به یو ځای نو د دوی جنت او د پیغمبرانو به یو جنت نو یو دا د رفاقت اعلی او عمده معیار شولو بل دا چې دا ټول چې دی د دوی سره که پرس کې یو سړی کینی نو هغه دا هستیانې د هر سړي د خیر خواهی سوچ کوي یعنی په دې وخت کې خو هغه پیغمبران نشته دي لیکن که د نیکانو خلکو سره یو سړی کینی نو نیک سړی وای هغه ته چې د په زړه کې به د الله تعالی د ټول مخلوق سره مینه د ده سره ناس هر کس د هغه د خیر خواهی سوچ کوي او دا کوشش کوي چې زه دله څه ورکم زما نه ده ته څه خیر ورسي نو دا د یو نیک سړي نښه چې دی غواړي چې د ده سره ناس کس ته دی څه خیر ورسي نو که فرض کې ظاهري طور باندې د ده سره هېڅ نه و د ورکړې دپاره نو بیا دی باطني پیس چې دی د هغې چې دی نو اثر کوي د هغې فیض کوي د هغه په باطن باندې د دغه ناستې د وجې نه د دغه کس باطن دومره ترقي وکړي چې د هغه په باطن کې ډېر غټ انقلاب راشي او دې د وجې نه راځي چې د نیکانو خلکو سره یوه لمحه ناسته د اویو کالو بیریا عبادت نه غوره ده ځکه چې د عبادت مقصد دی چې د انسان باطن چې دی د دې نه خباثت ختم شي او په دې کې هغه خیر راشي د مخلوق محبت پکې راشي د مخلوق خیر خواهی پکې راشي الدین النصیحه دین د خیر خواهی نوم دی دین خیر خواهی ته وایي نو دیندار به هغه چاته وایي چې د ده په زړه کې د مخلوق خیر خواهی نو فرمایي چې د دې د وجې نه په اویا کاله بیریا عبادت سره چې د ده په باطن کې کم انقلاب راځي د نیکو خلکو سره د ناستې د وجې نه په دغه یو لمحه کې هغه انقلاب راځي نو فرمایي چې دا خلک ډیر زیات ښایسته دي په مرګتیا کې ومن یطع الله او چا چې تابعداري وکړه د الله تعالی والرسول او د رسول اولئک نو دا خلک چې دي مع الذین دوی به د هغه خلکو سره انعم الله چې انعام کړی دی الله تعالی علیهم په دوی باندې من النبیین د نبیانو نه والصدیقین او د صدیقینو نه والشهداء او د شهیدانو نه والصالحین او د نیکانو نه
وحسن اولئک رفیقا او سخیسته دي دا خلق په مرګتیا کې. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.